الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و پنځم کال د هجرت غزوة الاحزاب یا د خندق غزا وشوله، او په دې کې د سوره احزاب د نزول مسلم رااله. دشمن له الله ماته ورکړه او مجاهدینو مسلمانانو له الله غلبه او اکرام او عزت. تیر درس کې دا ویل شو چې یو سړی وګړي چې د رسول الله سره مینه محبت وساتي، نو هغه په دې باندې چې سړی به الله د رحمت تمساتي او د آخرت، او دویمه یو سړی به الله یادې په دې طریقه باندې چې کومه طریقه رسول الله تشریح کړی دا، ځکه دا زموږ د الله اساس دی. څوک چې د اکرام وکړي دا زموږ د الله اکرام دی. به د ځای سبا قم ذکر کړی چې دا مور سره روانو ماماګانو خورتلونو ډاکوانو د اختتاب کې وې تختو نو مور ورته خوشی کړو دی په مکه کې خرج کې خدیجه الکبرى واخصو دغه نور سبه رسول الله له هدیه کې زموږ نبی کې څه اخلاق او هغه متاثر کېدل. څلورو مرتبه کې به دا بیان شو چې رسول الله ورته واده وکړي ام ایمن د عبد الله سیبوین زوا رسول الله له میراث کې پاتې و، ډیره برکتی زنانه و. د رسول الله د وفات نو ورسم الله دې ډیر دراز عمر ورکړي دی، به ورسه وفات شوی د قیمتي خزه او شته خزه، او په زینب باندې به جرګو مرکه وکړه. ورونه انکار وکړي چې زمنګ د خوره د اوچت خاندان والا د غلام مالک دی. زمنګ الله یتون راولې غل وی ویلې چې الله او رسول کړي فیصله وکي مؤمن دغه برکه به څه اختیار نه لري. تسلیم شول واده وشو په دې منځ کې جو جوړه رانه کې ایسه طلاق شو، عیدت تیر شو. پنځمه مودا خبره بیان کړه چې زمنګ وسوسه محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح باندې واخسته. کافرانو به دا ډنډوري شروع کړي. شپږمه مسله دا و چې لکه یو خو پنځمه خزه وکړه او بل د خپل بچی خزه وکړه، معنی انګورا. زمنګ الله جوابونه وکړه او به سوره احزاب کې الله نازل کې او به ورسره نکاح وشو د ولیمې تنظیم د پرده احکامات. نن درس د غزوه الاحزاب نو ورسته او د غزوه بن المصطلق نه مخکې محمد صلی الله علیه وسلم سرایا ولېګل. سرایا دا معنی جبهات. غزوه دی ویلې چې رسول الله به خپل برخمنی، سریه به دی ویلې چې رسول الله ورته قومندان وټاکي او د په قیادت کې ایسه دشمن په خلاف باندې جګړه شروع شي. په دې کې مخکې دا خبره شوه اولنۍ سریه د زید ابن حارثه رسول الله ډېر محترم شخصیت و، ډېر مینه وسره و، در بچو سره د پلار سره هغه به ولي کړ قرطه علاقه. تیر درس دا ویل شي و د قرطه علاقه اجمالی قصه چې د رسول الله مجاهدین را روانو نو د لارې باندې ونه و د ونه لاندې یو سړی پروت دی چې دغه به خو کې توره ده، ځکه ګر شاپیره ټول حرمین او مدینه محاصره و. ډېر اوچت کې وسه وسره وینو مټي په واړه ولې وځي چې مدینه له شکل روان کې د رسول الله په نظر راغی. ملګرو لوي ویلې هل تعرفونه، دا سړی پیژنې؟ هغه ویل نه. وی سید من سادات اهل اليمامه، ودا د یمامه علاقه د قومندانانو سردارانو یو لوی امیر دی. به ویل چې په مسجد نبوي کې د کوم نږدې ستند دی پورې وټړې خو احسان سره کوي، سر مخم به صحابه شو دو ورکول دلته تړلو. مقصد به کې د الله د نبی دا خبره وا چې داخله زمونږ د اعمالونو متاثر شي، زمونږ د دعاګانو نو زمونږ د ملګرو د مینې محبت نه ایسه بل ځړ کې د اسلام بشاشت او وقار وردن نشي. سبا چې پښتنه وکړه ما عندك يا ثمامه تسر سدي نو هغه ورته ان تقتل کته سړی وژنه ګره د ویني والا به وژنه یو لک فوجان لرم یا رسول الله کزري وجلم قسم بالله جزمه ته پوزر نه وکی. او کچرته ما سره احسان کوي کولې شي زه منم او که پیسې اخلي پیسې والا رسول الله ایسو نه ویلي. سبه به ونه پښتنه وکړه چې سره سریه سمه مانه څه حالات درې دې خبر لږ رنگ ورکي وکته احسان کوي زي منم او کو دي وجلم ډېر لوی سړی به وجنه دنیوي او کمال اخلي مال د الله نبی به څونه ویل درې مورسه به هم نشي ویلي. رسول الله ملګرو لوي مجاهدون لجیلې کې خوشي کوي چې خوشي کې لاړو یو بنلا غسل وکي او راغه ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په اسلام مشرف زموږ رسول الله د اخلاقونو د ملګرو د اخلاقونو ورته ویل شي اې د الله نبی زه مسلمه الکذاب را لګلم استاد وجلو لپاره او نیت مې د عمره
خو په کدا وشو چې سم مجاهدونو ز اسیر کړم او استغفر الله را وسم څه چلې وېزه عمره وکا عمره لاړو چې کله طواف کوو دی تلبیه کې ویل لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لك مشرکان به ویل الا شریکا هو لك تملكه وما ملك دا خبره چې کله تمامه تکرار نه کړو دی ونی ویل کته خو سوابي شوی لر نه کتر خیره پرې خو ببل خلاړي دوړ ته ویل چې ما ایمان راوړی دی پر رسول الله باندې یا محمد صلی الله علیه وسلم باندې او قیدی کې وته بس موږ سره اشری دوی ویل کزه چرته اسیر شم ګور استاسو ټول غلط دانس موږ د علاقین راځي قسم په الله چې دا بدر باندې بند کما او ختم ولې غلو قوم په ارس باندې کړه یا پویو چې د ایمان راوړی نه دا راوړی خو غیرت په کې راغی او عربو کې دا غیرت مقاومي به ویل چې موږ بری خوشی کو بده شر چې غلب را خوشی کوي وې دا په هغه وخت کې را خوشی کیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم اجازه وکړي د الله نبی له خط ولې ویا قاصدان چې الله له حاجه کو موږ خپل ولین رسول الله ډیر رقیق القلب انسانو ارڅ ودرا خوشی کړه یو مسله دا وشو دویمه نشه مسله دا وشو د غزوه بن المستلق نه مخکي رسول الله یو غزوه وکړه غزوه بني لحيان دا مکه له نږدې د قدید علاقې نه مخکي علاقه ده غران علاقه او بینه اقصد چې په کوم ځای کې د محمد رسول الله اغلس ملګری شهیدان شي ورجی علاقه عاصم سیب دی خبیب سیب دی وغیرہ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جناشنا انسان ډیر زری انتقام نه خصو صبر وکاو چې کله به ارڅ ځم برابر کې نبی دشمن له گزار ورکو خود شي گزارو یې سم گزارو ځان ورته غلې کړو 200 مجاهدین ځان سره واخصه وېزي چې زو په خپل مګي امیر مقرر شو او په مدینه منوره باندې عبد الله ابن ام مکتوم دا امیر مقرر کې دا معذور صحابي او زکه خلیفہ ټاکل پکار دي تر څو دا فتوی د مسلمانانو دا مشکلات حل کیږي دلیل به دې باندې چې دلون صحابي به منځ کیږي ذکر رسول الله دولس کړ د خپل امیر او نائب مقرر کړی دی امام په خپل ځای باندې د الله نبی ډیر او خیر امیرو او خیر قومندانو تکتیکی وکي توریه اول د شام په طرف باندې لاړ مسله کو دغه نور سبرته به بنو لحیان لراتاو شو کله به قولی توریه وکړه طلوب تور خمله نو به ویل چې لکه کابل له څومره مزل دی او دا به څومره غنټو کې شړې راشيږي ولاره څنګه را دشمن به د شي مشروب وساتو د برکت د شي وکي د خیر امیر کاری وکله چې بني لحیان لره نږدې شو نو اول قبرستان لورغه د اغلس کسانو قبرونو له چې کوم شهیدان شي او کوم ژوندۍ تیر غلی و وفترحم عليهم رسول الله په غیبه رحم دعاګانې وکړي ودعا لهم ډېر دعاګانې ورته وکړي د مړو په مسلمانانو باندې ژوندو باندې دا حق ته چې دعا ورته وغواړي او لاسونه به اوچت کړو سړی به خپل شبکه د دعا ویلې شي د شي باندې چې ته قبر لورځي د قبر نه ته غواړي ته د قبر له دعا غواړي ته کل غریق المتغوز دا د شي دی لګي سړی چې ابو اخسر او پریاد کوي ورچ الله سورہ شوي زمونږ د دعا د وجنه الله د غرور په اندازه باندې خیر وردن کوي دا به نه جوړي چې د قبر خاله ورزم او الک اغل د دعا غواړم د الله له وسیله کوم دا نه روا وسیلې دي د ویل شي کفر او شرک او ځان ته شادل پکار دي جائز وسیله څنګه د الله نوم الله له وسیله کې پیش کول دویمه خپل عمل الله له پیش کول دریم د مسلمان سړي دعا چې ژوندۍ څلورم خپل احتیاج او پنځم حمد او رسول الله باندې درود او شپږم ترغیب او ترحیب کې راځي مستدرک د حاکم کې اللفظ ربنا ویل ابن عباس سے فرمایي دعاګانې ورته وکړي دعا نور سنوري په قوم باندې عمل شروع کړه اغه له شي اطلاع ورکړو چې الله نبی راغلی دی رسول الله هډیر باروبه انسان ټول تخدید علی رؤوس الجبال دی غرون لا د الله نبی شکل غجل ور داخل شو تقریبا 2 ورځې درې سلوري تیر کړي ځکه د رسول الله عادت مبارک دا او چې هغه کله یو ځای محاصره کې نو 3 ورځې پورې سره د ټول مجاهدینو پاتې کېدو مقصد دا و چې دشمن دا ونه وي چې لکه د محمد شریکی عملیات وکړو بس دا کامیاب دي دا چرته زموږ سره جبهي جنگ نشي کولای د الله نبی ورته ویلې چې چرته زړه کې د اراده د مقابله اسما مجاهدین په دې کې موږ اړولې د ورازه هیڅ وګرانه له د رسول الله شهامت غرور لپاره مجاهدین ولېګل ولکه وګوره داخله صاحب خو پرې ده چې داخله کم ځای کې خلک بغیر رانه له د غسپان علاقه هغه جره ورغه چې تقریبا د مکه او مدینه په مابین کې علاقه د مدینه نه اته میل وړاندې لس شسواران د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قیادت باندې دی ولېګل مکیلا پسونه باندې مجاهدین سره یو ورش انت شور ولا مکی ولا له دا ځان کې دوه چې محمد صلی الله علیه وسلم مجاهدین غو روزل تم تمرینات کوي دوی خپل امرال چې بدوی کې روح پروزي او دا ډېر بهترین عبادت دی چې اکثر انسانان د دین غفلت کې واقع دي زموږ سره ټول ځین دا جوړ شوی چې بهتر عبادت دار چې لکه مونږ کوا او حج لاله شه عمره لاله شه تلاوت وکا
قیام الليل وکا لیکن د خواص خلکو بندگی او بهترین بندگی چې څنګه الله په خوشالي کې غدا چې کافر انسان ست په عمل باندې باید خپش او دغه عمل وجه الله انبیاء ول ورکړي د مجاهدینو لا په دې باندې څنګه الله کو شرط خوشالي کې نه چې بس خپل بندگی کا او خاص کافر په خپه کول وکړ دي اقبال سے فرمایي یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا کا و خدا مس یا مسلک مولا و نباتات و جمادات وې د شي ژوند اختیار کا چې د زمکه او اسمان په مابین کې د شي ګردونه ستانه پورتش کته چرته د جمعه په کونج کې ناس کې سبحان الله وای نه د مناسب د ګوټو خو به یو مثال دی ګوټي وای سبحان الله او تم وای سبحان الله بلکې د شي حرکت شروع کول بکار دی چې کافر انسان ور باندې غوسه شي لکه امام شافعي هم د شرک اشاره کړی دا وتموت الاسد في الغابات جوعا وما تدوان تاكله الكلاب امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وې په دې غرونو کې دا زمري د لوګي نه مړ شو او په دې کار کې دا ګډي بزیم مړې شوې د کوکرکې ور باندې کوناټي وکړه ځکه دې خلکو سره دغه مسلې چې لکه مال څنګه وګټو څنګه پیدا کوم ترکاری کور لوي شو کوم شمپو وي شو کوم کپڑا واغوندو در وړي کپړې د جمی شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي بهترین جون خدا اق انسانان دي چې هغه غرونو کې دشمن په مقابل کې پراته دي نو رسول الله دا کسان زکه ولېګل چې دې په خپشي سوار لسره التفات شو دغه جنوري سبه راغه مدینه منورې لا او څومره غنیمتونه چې نیولې د ملګرو باندې تقسیم کړه غزوه ورته زکه ویلې شي چې رسول الله پکې بخپله تشکیل شوی او دریمه په کدا وشو سریه د عکاشه ابن محسن رضی الله تعالی عنه دړي بهترین صحابي دي رسول الله فرمایي ودا خلق ما باندې پیش کړی شو جنت لا داخلي دل اول بني اسرائيل دغه نور سبه اسماء امه او مخه ډیرو غنل لیکن اسماء امه ډیرو هي طرف روان او شپ طرف روان او ار طرف باب الیمین باندې ور داخلي دل او زره کسان بګی د شي کسان و چې بغیر د حساب کتاب نه جنت لتل اغه سو لا يسترقون معنا د بل چنه طلب د دم نه کړي نه بدفالین ولیدا او نه داخل ور کړي دی او علی ربهم يتوکلون او په خپل ربانی ځان سپاري د ډېر بهترین عبادت دی نه بل چنه ځم طلب کول خپل ځان دمو په خپل نه اگر کدا جایز مشي لکه زه تحقیق شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی څلورم جلد زاد المعاد کې د یوسل 35 نمبر صفحه نیولې تر اته یا تشبیه د پورې امام قرطبی اول جل کنز العمال لسم جل کې او امام علوسی پنځه لسم جل کې دا مسله تشریح کړې ده او دغه شان بدفلین نه ولا په خپل رب باندې ځان سپارلو دغه شان نه ورکول او کاشه سی ویل یا رسول الله وې مال دعا وغواړه چې رب العالمین ماته وګرځي و انت منهم تداوی نه یو بل ملګری ویل یا رسول الله مالم دعا وغواړه سره به خبره باندې کاشه مخش یا خدا منه چې په دې بل مرګ د اهلیت نو لکه کوم اهلیت چې الله په یو کاشه کې خود لري او یا د دې وجه نه چې اوس بهر ملګری چې شمال دعا غواړه مال دعا غواړه مال دعا غواړه پیغمبر دا خبره مختصر کړه دې په امیر مقرر کې سره د سلويک مجاهدینو به ورشي دي چې شکل دوی لاړل غمر علاقه اغه ځکه دشمنان تفتیدلی و دغه غنیمتونه غړي بجې دار روان کړي ځان سره او دا بهترین او حلال مال دی دا په دې وجه باندې حلال مال دی بهترین چې د خلکو په دماغ کې دا خبره پرېنوځي چې لکه دا مجاهدین خلا ډاکی کوي دلته ورزو الته ورزنا بهترین مال حلال مال چې رب العالمین دې خلکو لور کوي د برکت نه ډک مال هغه د غنیمت مال دی د ځان سره روان کی دارال غالبا دا مسله په ربيع الاول یا جمعه کې شوې ده څلورمه پیګه کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو لس کسان د محمد ابن مسلمه دغه په قیادت کې وجاله ولېګل بني زی قصی علاقه چې الته بني ثعلبه وشیدل رسول الله ملګرو لوي ویلي محمد ابن مسلمه اق نوجوان او تکړه ملګری عمر سے فرمایي ک زر کافرانو په یو خو یو دا ورته په میدان کې ځان له خوشی کې دا په کامیابی د شي مجاهد وې دا شکل ولېګل د خلکو لا چې حالات راوړل چې لکه تاسو موږ په خلاف باندې رښتیا عملیات کوي کنه وکله شدات لونو دشمنانو حالات کشف کړي واغه ورته سل کسان په کمین کې کېنول تکړه شاسوارانه غویم راوسیو جنگ چې کله جوړ شنه په دې وخت کې دانه کسان ټول شهیدان کړه کله کله مجاهدین په ځمانه ورزي او حالات معلومه خو په کده شي وشي چې اکثر مرګري به کلاړ شي د زموږ د الله عادت او سنت دی نو په دې کې خیر دی محمد ابن مسلمه به زخمی شو نو زری دا وینه راواخه سو په دې سره په دې مخ باندې راخ کلا او په دې شهیدانو کې ځان وګرځو دشمن له دغه کارګر جسم شهید یم دا د بهترین او د خیر مجاهد کار دی یو مسلمان سره په دلار باندې تیرېدو او محمد بن مسلمه چې کله نظر ورغی نو د شی ویلې ان لله وانا الیه راجعون دا خلې قومندان د مجاهدونو شهید شوی دی چې دا خبره کله محمد بن مسلمه واوریدنو ایسر اوچت شو ویل چې لکه مسلمان دی فاشار الیه اغله اشاره وکړه چې دی خورشه زخمی مدینه له ورسوا ډیر روان کړي وس مدینه مرولې لراغي پنځمه پیګه کې دا وشو
نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو عبیده ابن جراح له ویلي سلويک مجاهدین والو د دقه نه کسانو او د محمد بن مسلمه انتقام والا رسول الله انتقام چاله پر خودو وکله چې هغه د مجاهدین را روان کړه او ذی قصی علاقه لرالل بني سالبه د ټول تختیدلی وسیر پاږي کې یو کس گرفتار شو هغه ایمان راوړ ناغه خو وجل نه شو ځکه سړي چې ایمان راوړ هغه بیا معاف کیږي غنیمتونه د ځان سره راوړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږمه پیکه بګی دا وشوا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام زید ابن حارثه د جموم علاقه لولېګل د مر زهران مخکي یو علاقه چې باغې کې بني سلیم اوسېدل رسول الله ورته ویل کور شدل خارجانو سره د قوی زمون په خلاف باندې کړی دي اتحاد کړي نو هغه خلک وتښتیدل دوی له وس ادب ورکول پکار دي چې تاسو څنګه محمد او د ملګرو په مقابل کې د دشمن سره اتحاد کړو چې د مجاهدین منن ختميږي او تلف کیږي وس دوله وال پکار دي زید ابن حارثه له شو ورزه د شکل به شو روان شو نو هغه ځل شکل ورغه د جموم علاقه له ټول دشمنان تښتیدلی و یو زنانه به ونی ولا حلیمه بنامه هغه ورته ویل مال به سوای نه زب تاسو له کور وکم چې پاږي کې د دوی قیدین او خان غړي بسي ارڅ پراتري و چې ډیره کده و چې کله ورته دا کور خو دونه هغه مجاهدون هغه قیدین راواخه چې دوی بل ځکه نیولې و غړي بزیم راواخه او خان روان کړو غنیمتونه رالل رسول الله علیه شکل خبره وکړه یا رسول الله دې زنانه موږ سره دا کومه کو کې وی ویل چې دا د معافي او د خوند مرته معافي او سړي مال ورکی دین د اسلام دغه د احسان دین د حل جزاء الاحسان الا الاحسان چا چې سره نیکیو کنه به باندې کې یو کافر ته باندې چې السلام علیکم ورحمت الله تبم تقشن جواب ورکړي ابن قیم فرمای هو کته اول په سلام ما شنو السلام علی من اتبع الهدى ولی اغم له دشي الفاظ ویل دي نو چې جواب هم دشي په کار دی ځکه دا د عدل لیندي او سلام پنځه زینو کې حرام دی په يهودي حرام دی د قشن په بدعتي انسان باندې هغه انسان باندې چې ګناه کبیره کړي بولو براز باندې ناشته او پردي زنانه چې فتنه پیدا کیږي وغه خوش کړه زنانه خوش کړه خاوند ورته معاف کړي نور اند شه اعمال ورکړي ومه په کدا وشوا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل سریه ولېګلا د زید ابن حارثه په قیادت کې د رسول الله لډیر خوخ انسانو او تکړه مجاهد اکثر سره د په قومندانۍ کې شوی دی وې د عیسی عقیله ولېګل درشه ګڼ شو باغونه و رسول الله ورته ویلي چې د دې قریشو قافله را روان ده د عملګری ورته په دې غونډوي کې په دې غرونو کې په دې ونه کې پټکا تقریبا یو سل اوی مجاهدین و چې کله دشمنان له ټول مسراونی شو خالص الله کې دیواله وزیر ابن حارثه هم دغه تکتیک پر مجاهدین باندې وکي چې کله دشمن دی جل راغی نو پاغه کې ابو العاص ابن ربيع چې د محمد صلی الله علیه وسلم زمو د زینب رضی الله عنها خاوند هغه پکې راغی وینیول چې کله ارس ونیول نو د روان کړ مدینه منوره له په دې منځ کې ابو العاص ابن ربيع ته وتښتیدو چې کله لاړو دلته معلومات دي چې مثلا نه زینب هغه مخکې ورته ویلو چې دا برالیږي بدر کې دا واقع تر شوی و وی هغه له ځن ورسو چې مجاهدین خدا مسله وکړه ګوره اوس ما وجد زستا خو العالم حدیث کې راځي چې کله د سار مز رسول الله وکي زنانه به ورسره سر کې ودرېدې نو په دې وخت کې د جمع نورس یو زنانه आवाज وکي وی ویل چې ما فنا ور کړی د ابو العاص ابن ربيع رسول الله ملګرو له دا आवाज مورید د زنانه وی او وې داس ما لور ده قسم په الله ګوره شرط مخکې مله دې سره نه مصلحت کړي نه خبر هم چې دا راغلي دي خو دې امن دل ورکه اسمه تاسو ټول ورته امن وي ټول امن دي دغه اشاره ده دیلا یو مجاهد مسلمان چې امن ورکه نو ټول مجاهدین ورته امن ورکه تر څو پورې د اسلام یو خبره ښکارش د څه بنې چې یو قومندان یو څو یو بل سر ګروپ بل څو به دغه جنجال جوړيږي د اسلام به ترتیبي جوړيږي خو شرط پکې دا چې د امن ګوره حربي کافر لنی که حربي کافر لکم جبهي قومندان امن ورکه نو نور مجاهدین په باغ باندې تعرض کې عملیات وکړي هغه د وشلو دي امیہ عبد الرحمن ابن عوف امن ورکی لیکن بلال ویل الله نجوت ان نجا قسم په الله کدا چرته نن بچی زګور ځان وژنم او ځان په ورو غرز عبد الرحمن صاحب لیکن دلان دلان په دې تور باندې ور دغه کې خپل زخمی شو به ویل دي ابو العاص بن ربيعه چې مال خو امن دي لیکن دا مالونه ما ګور اسه امانتونه دار وړي دي مال بیرته راکې چې زی وسم او هغه ورته سیم کوم به براش ټول مجاهدون امانتونه ورکړه چې لګ ورکړه چې ډېر څومره چا سره تقسیم شي او مکی ولا لراغه وی ویل یا اهل مکه امانتونه مې تقسیم کړه کنه چې بالکل کار دی وکی ویات ساتي چې دا مې تاسو تقسیم کینو وسته اجماع خبره لغوه کړي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوئی کوم په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د رب العالمین او گوئی کوم په دې خبره باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او استاد ایمان راوړو چې بیرته راغی وی په اول وخت کې ملګرو ورته خبره هم کړې و ته ایمان راوړل چې دا څومره قافله تر اوسه دا بټوله موږ تر درکو مجاهدین ورته ویلي لیکن ابو العاص بن ربيع ورته ویلي
وېزه ابتدا د اسلام کې دا خیانتونه نه کوم چې په اسلام باندې مال را جمع کوم بعض خلکو چې په اسلام کې مال رسیږي نو به ټول نه غټ مسلمانۍ خو چې تکلیف چیرته ورسیږي چې لکه د مجاهدین له چنده دا او خرچه دا یره وېزه کې بیان نه هغه د شی ویلې وېزه په اسلام باندې دا شنه راټولو دا دوکې مو کې نشم کولای وز اسلام راړم چې ارڅ مور تقسیم کړه اتمه پیخه بګی دا وشوا نبی کریم علیه الصلاه والسلام زید ابن حارثه دا به تشکیل کې ترس العقیله تقریبا دا واقع پر رجب کې وشوا چې ترس العقیله کله ورغی نو په دې کې دولس مجاهدین وسره وی ویل چې ته حالات معلوم کا څه خلک مو په خلاف باندې اراده د عملیات لري وادي القرى العقیله چې کله رانو دشمن سره بجګړه لاندې واته جنگ جوړ شو په دې کې نه مجاهدین شهیدان شو او دا درې شو دی راغله مدینه منوره له ویل یا رسول الله هغه ملګری شهیدان شو موږ ځان لا ورسو نه هم په کې جماعت الاخر کې دا وشوله چې زید بن حارثه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د طرفه یا د طرق علاقه ورولېګو وی ویل التم سکسان تقریبا ولس مجاهدین وسره هغه خلک وتکته د سلور رسي التفاتش او په دې کې شلو خان دغه نه راوسته لسمه مسله به دار اعلی جابر سے فرمایي چې ډیر یو نشه واقعا جيش الخبط ډیره توجه نبی کریم علیه الصلاه والسلام یې موږ تشکیل کړو د ابو عبیده ابن جراح په قیادت کې چې د امت سید دی امین دی امین ولکه دې مکه قافلې را روان دي او د تاسو را لاندې کوي جابر سے فرمایي موږ چې کله ولته انتظار کولو نو موږ دا ټول توخي را جمع کړلې کجوري او دام سره په شریکه خوړې خو اخر را کم شولې نو به وی ولا په موږ ابو عبیده ابن جراح را کوله و چې هغه کوم شو به درې دانې را کولې څومره فخر بری صحابه راغلي اتل سورج موږ په دې حالت کې پاتې شو و چې هغه خلاص شونه ایوه وکجوري را کړه او هغه بده شو چې موږ به خپل کې واچول بیا ما هغه بشه د اوبه وروس کړي دا خوګواله بم تیرو په دې باندې بم ټول ورسته را کړه بدون نظم خارشي و و اخر ایوه وکجوره پاتې ختم شول به موږ ارمان کو دیږي مجاهدونو باندې څه حالات دي دا خو هغه چل معلومات کی چې کوم سره وسره په راز کې شریکی یا وسره برخه بالفعل اخلي زموږ شاوغه انسانان چې بده کې قرار دی ریو پراتی او خپل کورونه دي وجري دي بسرونه دي نه دا غوې د حالات نه سره خبرې غو نه د مشکلاتونه وی به مو ارمان کو جابر سے فرمایي چې کاش ایوه خرمو کجوره وي او چې هغه مو خړلې وي هغه موږ نه فوت شو په کده شي وشو وی دې درې یو دابر غرزوله یی د مخ نه غرزولې و د دوړ روایت راغلي دي تقریبا اتل سورې ته مو خوراکو کې مېشوخه ودا خوراکم ته وکی دي اندازې پوری چې کله دا خلاص شو زونو په غړول زمونږ هغه بدن چې خورشي او هغه بر تخپل ځل راغی وې په دې چې ابو عبیده ابن جراح یو وګد وکړه وسو غټه یو تکړه وګد صحابي پاګې باندې ودره و تورې په لاس باندې ورکړې دي پختې له نور رسیدو دومره اوچت مې عنبر وې د دې مې د سرګه دومره جابر سے فرمایي چې موږ پکې ډېر له صحابه کرام وردن شو هم پکې موږ زیدلو دا سرګه دومره وې خوراک مو چې کله وکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا رسول الله موږ باندې د حالات راغی اخر درې موږ دا شیرو غرزو دا الله رزق او تاسو له درک یو خو صحابه کرامت معلوم شو دا لولیا دي او د شولیا الله کرامتونه ورکی ولی دا من الذين امنوا وكانوا يتقون توحید او سنت عقیده لرل د الله په دین باندې خبر کیدون کې انسانان د نیکی کار لوړاندې کیدون کې همیشه د الله په ذکر باندې خپل شباب بعد ساتل الله لزان نږدې کون کې د فتنو لزان ساتون کې خلق د الله په دین خبر کیدون کې عمل کون کې او پټ عمل کون کې کرامت الله ورکی په دنیا کې دا معنی چې کله ژوند دی چې په دې دین باندې ثبات ورته نصیب شو د مر نور سبه دفاع لکه د عاصم سے او د خبيب سے لیکن شیخ عبد القادر جیلانی سے فرمایي دا مطلب کرامت نه چې وشړې د الله حق نه لراږي چې لکه دا ولی الله د وس داخل کله بچی مور کې دا مور کې نه د الله حق ځان لري د مخلوق ځان لري د مسلمانانو اولیاء ځان لا دویم ته دا خبر معلومه شوله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته دا خوراکو کې وتاو سره چې شته وي او وی رسول الله ته خپل خوراکو کې یا خود دی وجنه چې دا ډېر بهترین رزق دی او بل دی وجنه چې د ملګرو دا شبهات ختم شي چې دا به حلال کده به حرام او دویم ته دا معلومه شو کچرته یو مې هغه څومره اوچته اندازه لري هغه به قیمتي او دروندواله لري نو هغه خوراک حلال دی رد په هغه خلکو باندې چې د شپږ کیلو نه یا د خروار نه زیات شي هغه بنه خوري دا چې به زه او غلط خبرې دي او بل ته دا معلومه شي چې درې پوښتنه نه حلال دي مګر هغه خنزیر سپې تمساح شمشتي او دغه شانه چندخ وغیرہ ده حرام او نور شي نه حلال دا مسله معلومه شو ای ولسمه په کدا وشو چې د شعبان به مورز وا نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو غزل لاړو اغه ویل شي غزوه البني المسترقه یا مريسعه مسترق ورته ځکه و چې د خلکو نو مسترق باندې مسترقه مريسعه ځکه باندې چې اغازیو د دوی مشر حارث ابن دراره ابن زرار ورته ځکه ویل چې دا ډیر شریو خطرناک سړی و اراده لرله چې رسول الله باندې عملیات وکي
پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو قاصد یو سړی ورولې چې حالات معلوم کا ابو برده الاسلمي ویغه چې کله ورغه برده الاسلمي وې د دې حارث ابن درار سره ملاقات شو ته رسول الله باندې اراده عملیات لري و او پیغمبر علیه الصلاه والسلام راغی چې سړی اراده لري پیغمبر علیه السلام په خپل بشورو وته تقریبا د 300 مجاهدینو سره په دې ځکه په مسجد نبوي کې یا خو زید ابن حارثه مقرر کې یا ابو ذر سیبا یا نمله ابن عبد الله الیشی په نامه باندې وکړو د تفریح خو وې شکل ور روان شو نو دوه واقعي وس یو د رسول الله په حدیث کې راځي بل سیرت په کتابونو کې بخاری کې روایت دی چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حرکت ور وکي نو په دې ځکه په هغه باندې روب راغی وتکتل هغه ټول غنیمتونه مالونه تیراوړل دویم دا معنا چې هغه یو قاصد راولې و جاسوس راولې و د رسول الله ملګرو هغه ونه متصل هغه وجلو ځکه قانون دار چې جاسوس کله شړې له بلاس باندې ورشي دغه وجل پکار دا چې څومره تخریم مجاهدون لکې دشمنان نشي کولای اې د په وجه باندې مجاهدون له دا نقصان رسیږي وې بدې کې جنگ مو شو تقریبا لس کسانې باقي کې وجل چې لس کسانې وجل هغه وتکتل رسول الله غلاقوني ولا مالونه وغيرها د ارث تیراوس چې دته کله راوسنه بدې کې زنانه و جويريه په نامه د ثابت ابن قیس ورکړه هغه ډېر غریب صحابي و دي سنانه ویلې وې سره مکاتبه کوم معنا دومره مال راکې صبر آزاد کم هغه د مالدار سړي لور وا او د امیر د علاقې ورته ویلې چې زه رسول الله خو ورشم دغه مال والم در الله نبی لړاله ویلې یا رسول الله ثابت ابن قیس ما سره دا غوړي چې مکاتبه وکي مال مانه وګړې ما زاده کې مال راک رسول الله ورته سبحانه تعالی مال درکم خو به دې شرط باندې چې به ته آزاد کې ما سره باندې کا کوي او د الله نبی دا خبره ولې وکړه انزل الناس منازلهم یو خدا معنا ده چې دا د اوچته او د قومي سړي لور وا په کار دا چې اکرام وشي او اکرام دار چې محمد رسول الله په نکاح کې راشي دویم د دې وجنه چې رسول الله پر دې قوم زم شي او عرب په زمانه ډېر څه پکېدل دغه دوی پاک ول د دین د خدمت به کې وشي و اماغه کار وکي رسول الله مال ورکه ثابت ابن قیس لا او دې به په نکاح باندې کړه چې کله مجاهدین خبر شو چې رسول الله سره وعده کړی د دې جوړی رسول الله سره نو ایست په دې وخت کې ارسل خپل غلامان آزاد کړو دا خو رسول الله سره غلی نه موږ څنګه غلامان جوړ کو تقریبا سل کسان په دې کې آزاد شو عائشہ به فرمایي بهترین زنانه و جویریه اې دې د آزادوالي سره وې دې په واده نکاح کې سل مجاهد سل غلامان آزاد شو د رسول الله د اکرام د وجنه امهات المؤمنین کې داش مارلې شوې ده د ټول امت مسلمه مور ده ډیر احادیث نقل ډیره زاهده او چته زنانه و چې سر موږ به کې تقریبا په خپل ځبانه به 13 بجو پر دانه ستو د الله ذکر وکاو یو ورځ رسول الله ورته راغی چې بارو وته وې په خپل ځو سم نشوي او وې زه به تعالی ذکر وکایم دا ته چې کوم ذکر کړي دا هغه ټول نبی دی وزندرون دی بهترین ذکر ورته وکړو کله ان شاء الله غیباره کې به خبر وکړو چې کوم ذکر او څنګه واغه وې دا مسله به کې وشوا نو د دین ورسته به په دې غزا کې دولسمه رسمه مسله وشو دومره جګړه ونه شو سوا د یو صحابینا هشام ابن صبابه چې هغه په خطا کې د انصاری صحابینا وجلې شو لیکن مقیس په نامه دا غورورو هغه رسول الله رضی الله عنه کاره کې جزاء المؤمنین مال دیت را امیر المؤمنین باندې پکار دا چې هغه به دیت ورکړي دیت چې کله واخصو دا په ځل کې منافق او اسی ځان مؤمن کاره کې وې په دې ځکه خواري کوله چې اق انصاری صحابي باندې قادر شو هغه شهید کې او نور وتکتیدو به ویل دورون انتقام مې واخصو دیت مې مراوړلو او د قشن ز اولنې هغه قسم چې د بوتانو عبادت درو په شوی ما رسول الله به د بارے کې دا فتوا جاری کړه کله کعبه استر دوی نیولې اوم د دې وجل پکار دی اختل له او د قشن د مقیس له او د سنانه وغیرہ نور وی نو به په غزوه د بن المسترقه دې کې دوه کارونه نور چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول منافقت او په عائشه رضی الله عنها باندې د زنا تهمت او باقي کې مسلمانانو باندې تکلیف راتلل ظاهري امتحان او واقعي نفس الامر کې هغه ډېر خیرونه کراروان شرط فرض باندې ان شاء الله چیرته ژوندیو نو دواړه ډېر مزیدار او درندې واقعي دي او په دې کې ظاهري موږ تاسو تاوان دی خو په واقعي نفس الامر کې دا ټول خیر دی رب العالمین دې محمد رسول الله تعالی موږ تاسو لپاره نصیب کړي به مهم اعلان دا چې نن ان شاء الله 2:30 بجې د مرشد پر باغ کې شیخ صاحب احمد شاه رسول الله سیرت او دوره شروع کړي و دا غنن اختتامي پروګرام دی تقریبا 2:30 بجې چې د رسول الله د وفات واقع وي او د رسول الله کیسه اخلاق هغه به تشکیږي او به دغه ورسره دعا کیږي نو ټول ملګری د الله در رضا لپاره پاکي کې برخه ول رسول الله صلی الله علیه وسلم د امینه مخکار شي او الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم